خار کې را دغه ورځ یو خان وی ته چې مرشه څوک به جنازې له دې نه راځي دا تسوي مال چې زه مرشم او تاسو زما جنازې لراغلی په خدای قسم کما خدای وبخي ځکه چې کوم قبر پلیت ولاړی په قبر رحمت نه وری ما تاسو یې پلیت دا خبر ډېله کوم چې مال تاسو مرشم چې رانه شي چلتا ما پکې پړې واچوي په ډیران مې راکړه یو کوته وکنه پکې مې وغورځو کلس لك خلق زما جنازې لراشي او زما د خدای معاملې خني خلق څه کولې شي خبره خو زما د خدای ده زما د خدای معاملې ټیک وا هیڅوک نو هیڅ یو سره ده په قبر کې دا یاوږي زامنو ته وی چې زمر شم ما اوس وځوي او دا ایرم په هوا کې والو زوي چې اډو خدای ته پیښ نه حدیث کې راځي زامنو دا چلو خدای را مرکب کو ځان ته پیش کو چې دا وصیت ته ولې کړو وی یا الله ستاده یاري چې په قبر کې دا کیسې دي الله وی چې تمانه دومره یاري دې زاو می بخلي نه باندې جنازه تاسو په ایمان وې تاسو له جنازې درځي حکم درنه یو تاسو ها جنازې درځي په دې کائنات کې یو شی بے غرض نه دی د عرشي غرض او موضوع کنه جی د جنازې غرض دی تاسو په ایمان وې د جنازې غرض پیژنئ علي کله دا چا واسه ویا بای مې لیوانه ایسا تو ترجمه باټینګ راغلی دا زه ته لګیام د خدای بندگانو ولیمه څه شی دی ولیمه کوم ځای دی ولیمه قصې نشته دی خو وګوره ولیمه موت او حیات دو څیزه دي یو پیسه د مسلمان په مړی نه لګي یو پیسه کپن خپل جامې کوته به ورته وکړي د کلی خلق عزیزان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څو وخت وفات کېده صحابه ورته وی چې یا رسول الله تا نه رستو به زمون نظام زندگی څه مونږ به څه کوو هغه ورته فرمایل ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنت اے صحابه دو سيزونه مې در تفریخي دي یو د خدای قرآن او بل زما حدیث که تاسو د خدای په قرآن او زما په حدیث عمل کولو نو چرې به نه گمراه کېږئ او همیشه به د الله د رحمت د سوري لاندې وي او که تاسو قرآن او حدیث پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي یو ورځ نه به بلې له ذلیل یئ بلې نه به بلې له ذلیل یئ بلې نه به بلې له ذلیل دا آخرینه وصیتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم دا قانون دی د مسلمان د ژوند دا قانون دی چې ستا د زندګۍ ټولې فیصلې چې دي هغه په دې کتاب کې او که د دې په موجودګۍ کې تا د زندګۍ فیصله بل کتاب له یوړه نو تا دې قرآن سره ظلم وکړه که د الله د نظام په موجودګۍ کې تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي قانون له یوړه نو تا خدای سره ظلم وکړه نو نن د خپل ملک ټوله دنیا وګورئ هره ورځ دا قوم الله سره ظلم کوي جناب محمد رسول الله سره ظلم کوي او قرآن سره ظلم نو چې د کوم قوم د قوم نظام ټول دای چې هغه خدای سره ظلم کوي رسول سره ظلم کوي قرآن سره ظلم کوي وای په ایمان د مرګ نرستو دا قرآن به د قوم د پاره شپارس کوونکی وي اوس بله خبره ده که ضیاء الحق مړ شو څلوېښت ورځې به په دې ریډیو کې ورپسې قرآن ویلی کي کنه جی او فاتحه خواني به کېږي او خلق به په قبر ګلونه چړاوي ها جی
लेकिन तासु पे ईमान हुए लस काला दा टोल कौम पे तैयार के उसातलो और वर्ते हुए चिदा दे इस्लाम लमे पाई लगूली दी देखो नरा रवान दे देखो नरा रवान दे तासु ख्याल रख अजदान कुरान नंस्ता पे मल्के कसमिया दर तवाए चे दुमरा शर्मेदले स्ता पे मल्की यौ किताब निश्ता लका चे पे पाकिस्तान के कुरान शर्मेदले कतवाए चे माहो जखोय सपोम जखोय मुचिकोम जखोय बेउदस और तलाश न लगोम नो कुरान दुनिया त सपोलुला या मुचिकोलुला न दे रावे तासो द पीरपाई खल्क बा पनौखार दे तसकले हो जाखिल खल्क स्तासो अदालत नौखार दे ठीक दा नौखार के बमो मुकदमेम करी 302 बमुम करी 107 बमुम करी दीवानी किसे बमुम करी चे मजिस्ट्रेट ताता 107 151 के जमानत वावरे यादर ताडरू की चे जेल तय वास्ता वही और मजिस्ट्रेट सरद पेरंगी जोड़ करे कानून प्रूती और तपे वरमंडा के और सपे सीने सरे लगे और सपे सीने मजिस्ट्रेट तो दा सके विजित दे कानून डेर इज्जत को बदर तो बच्चे खबर औरत आप सपोलो मपोलो निकी तादाकार वाली कोलो चे दे कानून पर जत करा ले नो मजिस्ट्रेट बता पर सपोलो माफ की सेशन जज चे द 500 हुक्म दर बांधी की और तो वरमंडा के और ताजीरात हिंद या ताजीरात पाकिस्तान रावाले और सपे उस्तर को पोरे मगे और जज दर तो जिदा वाले विजित दे कानून डेर कदर कोम कजपे माफ शम अब और बचिया दा कानून दे द पारा न दे चिते सबके दा दे ल दे चे दे द दफो नजान लरे साता कद दे प जत करा ले नो प सपोल बे बया न माफ की तासो पोई शुई पखा कुरान करीम कानून दे उस दासी चावेली दी चे दे प जत के आउच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल लूर बीबी फातिमे तावे या फातिमा तो सलीनी माशेते ए फातिमे दुनिया के दे कसकारी मातो आए चेवेकम हो बचिया यो नसीहत में वावरा चे द कुरान द दफो नजान बच साता कतुप क़यामत के कुरान रऊनी वे नो जबर इखलास वाले ने यानी पैगंबर खपल लूलता वही कतुप क़यामत के कुरान रऊनी वे जबर इखलास वाले नशम तो माचे प क़यामत के कुरान रऊनी से इखलास ही बमचो बलावा स्तासो द कली ताना दा कमजे नौखार पदे कली की सुख सपेड़ा उठवा सड़े प चाकू वालो पोबो जगड़ा उठवा और साहब सोजा दे वागस्तो जजम रिपोर्ट पे को द नौखार पताना की द पेरंगी कानून प्रोत थे और दागा ताने मशरे से चो द पाकिस्तान द हुकूमत सड़े दे स्ताप किली के ताना जुमात थे कुरान पर के कानून प्रोत थे ऐसे चोए मुला दे द खुदा ताना और द खुदा कानून मौजूद दे और ता द पेरंगी ताने और द पेरंगी कानून तमंडा कड़ा पोटला और द खुदा ताना और द खुदा कानून दे प्रेखो ताबम मर्ग नरुस्त पदे कुरान खुदा बसी ये तो सोच कहो एहतिकादी तौर मुंग तबाही मुंग घर की दा कुरान सरा टोकी निधि नूर से दे द कुरान बे हुरमती और कुरान सरा जुल्म न दे नूर से दे च कुरान गोंदे कानून प्रोते तो द पेरंगी कानून तमंडे वहे और फैसला द पेरंगी पर कानून के तासो गोरे तासो दजम को सुमर तनाजी ची दी दीवानी केस सुनम पा अदालत के रवान दी दीवानी केस लाड भी काले पेरंगी जोड़ करे हो और यो यो केस द्यारलस और स्वरलस काले चली दीवानी दे द पारा दरता जोड़ा करे हुआ चले का गटे च टकूरे दे लंगशी
کور دی وران شي او د ښځې جامې والا خرڅې کړي. دا دې دپاره دي. څوک وایي چې د ملک نه پیرنګیان تلي دي؟ که پیرنګی تلی دی پر کټۍ پرېښي دي. که میمانې لاړې د میمانو جاروکخې دلته میمانې شوي دي. پیرنګی خو تلی نه دی. که پیرنګی تاسو تلی تصور کړی وی نو نن به ستا د ملک قانون هغه قانون وی چې کوم ته خو غلام یې. تا تر اوسه پورې دا محسوس کړی نه ده چې تا آزاد یې، ځکه چې ستا د ملک قانون ستا نه دی. همغسې د پیرنګي قانون. اول ته د تاج برطانیه لاندې وې، اوس ته د تاج امریکا لاندې. یہی که نه؟ امریکا زمونږ ماما دی. تاسو وګورئ چې ستا په دې ملک یو نشه د هیروین ورته د کلونو نه دا لعنت را روان دی. اپین دی او چرس دی او ګرده دا او دا ګن دی. چا څه نه وي چې امریکا پې اوس خفه کېدل شروع شوي دي، ستا په ملک کې سال شروع دی. ما نه تپوس شو چې مولانا صاحب دا ګندب کې سړي مري مړه شو، مال خبره دا ده چې دا به هله زه وایم چې ما قاضي کوي، ما قاضي کوي، بیا دا کیس ما ته پیش کوي، ته وګوره چې زه څنګه فیصله کوم. ویل ما خو هم پې غلی غوندې پوه کړه، مال خبره وه که دا سړي تاسو په دې وجلی وی چې خدای په نیز دا نشي جرم دی نو بیا هم ډېر ښه کړي، او که دا سړي تاسو په دې وجلي چې امریکا پې خفه کېږي نو د دې به جواب ورکوئ. ما په خبره پوهېږئ؟ که زه دې په دې مړ کړم چې زه د خدای مجرم یم، لکه په چین کې اپینیان په جاز کې کېنول او د اسمان نه یې راوغورځول چې دا مردار دي، چې دا ورک نه دا ملک نه ټیکي. که دغسې چلم کړی وی ډېر هم ښه کړي. که اوس امریکا پې خفه کېده او تاسو سړي مړه کړه. بل دا چې خدای دپاره دې زه وجلی وی او په ما دې هر څه بند کړی وی فکر نه و. او که نه امریکې نو هغه امریکې چې څه در کړي خو لږ مونږ له هم راکه که نه. हमको तो मुयसर नहीं, मिट्टी का दिया भी और गरतीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. उस अब दिला खबर आ जाए ज मुलायम न सादा है ना ज पदी तीरुजम चोगोरा द मुल्क जमुंग सदर साहब हुई छे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. नजूस दुमरा सोच न कोम چې دې قرآن ته وګورئ نه کلمه هم غلطه وویله. خیال دراغی نو مونگا پا دی تیروزو ہمیشہ دا خانان او نوابان او سرمایدار او جایگیرداران ما غورزے بخار جلسہ کے ویلیو چکا غریب ملازم دلا سفیاتے اوشو وجہ معلومہ کئی چی داوالی کزما وس ارسی دا ادنا ملازم چې چپړاسی دی تنخواه به 2000 روپۍ اله بکار کی. نو مانا سرکاری طور تپوس چې ادنا ملازم 2000 روپۍ ته به پوره کې د کم ځای نه مال چل راتلو. نو ځکه مې دا خبره کوله د پاکستان سنډاګان د پاکستان ښځې چې دا ترکۍ اسپي دي د شاهانو اخراجات با کم کم او د غریب بزیات کم ته ګوره چې بیا پوره کېږي که نه پوره. تا خیال راغی د شاهانو اخراجات دا به کم کم. ستا ښځه ده په کور کې به ناست دی بار به نه وځي. ستا د ښځې څه کار دی چې باړې لځي؟ ستا د ښځې څه کار دی چې صدر کې صدر روډ باندې ګرځي، نوخار کې مال روډ باندې ګرځي؟ ولی بگرزی د دې د خپو کې به پړی اچوم په سړکو به راکا. دوه ښځې په خپو کې پړی اچوم په سړک کې راکاږم ته وګوره چې ما نه ښځه بار راوځي. بیا اوس خو پنځو اجراګانو اتفاق کړی وی ټول خلک لیکي دا مونږ څه بلا والي. یو څلور جوارو کې پټ ناستي او یو لار کې ولاړ چرته یو خروالا پہ راغلے دے
کولالو لوخي خرڅ کړي اجرا ورته په خپل انداز کې وایي چې کولال ما مونږ غلی لار شو کو که صدر سره هغه چې کتري جو دا خو اجرا دی الله تا ور سره چې دا د وخت پیس کې پیواله دا منډي کړی دی او نور اجراګانو ته आवाज کړي خور را پاسې وی پیجندو اغلا نشو کوله تاسو پیجندلی دی خزو ته سړی یې نه کته سړی وې ته ناستې موټر کې ماشوم قلاره او خزه د پردو دکاندارانو سره انګت یې داغه شرمېدل عمل پدې کې مونږ وایو اسلام 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 را روان دي او شریعت بل پکې پیش دی شریعت بل چاته پیش کړي وال کان چرته اورېدلې به مې پمفلټ غونډه شای شي دي شریعت بل پیش کړي دسخط کوي چاله پیش کړي دا لا بیل شرمول دي په بو کې سترګې غړې چاته پیش کړي اسمبلی ټوله مسلمانان دي صدر مسلمان دی وزیر اعظم مسلمان دی کابینه مسلمانه ده نو شریعت بل دې پیش کړي چاته کا پس خور دی په حلاله سورج په دې ټیلا ورکه دې ملک لا شریعت بل پیش کړي چاته پیش کړي زب شریعت بل پیش کوم او ما سره به منبرو من نه مانی والله چې زما د لاس فوټو به وګورئ چې د دې غدارانو په مرای کې به مې اچولي او د سپي غوندې به د اسمبلی نه بار راکاږي شریعت بلې پیش کړی شریعت بلې چاته پیش کړی صدر اسلام غواړي وزیر اعظم اسلام غواړي اسمبلی ټوله اسلام غواړي نو بلې پیش کړی چاته دی امریکې ته پیش کړی که برطانیې ته پیش کړی صدر کورن څنګه موږ نه مخکې چغې وایي هغه موږ نه مخکې چغې وایي چې اسلام 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 هغه موږ نه مخکې چغې وایي موږ لا پیدا هم نه و چې هغه چغې والي نو بیا بل چاته پیش کړي عزیزانو وہ یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری اے اللہ ویدا سادہ دنیا کم طرف تلاڑشی بادشاہان پہ بادشاہ کے غداران دی او درویشان پہ درویشی کے غداران دی بیا زویم دعا وکړو چې د ملک خدای پاک اسلامی نظام را که زه دعا وکم زه حق بجانب یم ځکه چې زما وس کې نه دي تاسو دعا وکئ تاسو حق بجانب یې د ملک اسمبلی او د ملک صدر مملکت دعا کول چې په ملک اسلامی نظام راشي دا څه معنا لري د دې داسې مثال دی دا کټوره تراکړه ګلاس دا اوبه دي ما لاس کې نیولې دي او زه یم یا الله برکه یا الله برکه یا الله تاسو به څه وایئ چې ومولا کور دی وران خو لاس کې دی اوبه ډک ګلاس نیولې دی څکه که نه داسې به وایي که نه یا الله برکه یا الله خدای یو ښځه به بجای نامه یوه بجای نو چې دا ښځې ته ډېرې تنګې به شوې مالکه به تې تنګه شوې بیا په فټ ټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي په فټ ټیمو د بجای څه شي اوبه نشته په میلونو کې نه ښکاري او زه وایم چې یا الله اوبه راکړه اوبه راکړه تاسو به م وایئ چې یاره ټیک وایي اوبه نشته او دا ما لاس کې نیولې دي او زه یم یا الله اوبه راکړه یا الله اوبه راکړه زه به تاسو ته څه ښکارم مارشل لا آرډیننس چې په یو سیکنډ کې په ټول ملک حاوي کېدی شي قرآن آرډیننس په یو سیکنډ کې په ټول ملک نشي حاوي کېدی مارشل لا چې په ملک یو د جبر او د ظلم نظام وي هغې سره خو د پاکستان خلق چلیدی شي او قرآن آرډیننس چې د رحمت او د الله د فضل نظام دی هغې سره د پاکستان خلق نشي چلیدی
ستا ملک وګوره ټول ملک غل دی ټول ملک ډاکو دی زم غلی تم غلی زه په خپل رنګ کې غلیم ته په خپل رنګ کې غلی زه غلیم ته مړ شوې ما ته 14 سنې پته ده چې په خدای مې دې قسمي که تا ته د جنت بوی خدای و پلار دې مړ دی د هغه کور روان دی جنت کوم ځای دی جنتونه شته وینه یې دا وګوره مخامخ ټرالۍ کې ولاړه ده دا ټرالۍ ولاړه ده دې ټرالۍ کې چې کوم مخکې ټیکټر تړلی ټوله ورځ شګې چلول سرې چلول کاڼي چلول خالی بیګاله غټه غوښه او یو روټۍ پیدا کی کوي که نه کوي ټوله ورځ کې بیړه دې غر کشي یو روټۍ او غټه غوښه پیدا کی بیا په ټوله شپه ورځ کې دي یوه ګنټه خدای له نه ده ورکړي جنت غوندې کور به پې څنګه ګټي د دنیا کور دې د خټو وګوره بیړي دې غر کا شوه تر اوسه دې د خټو کور جوړ نه کړ خدای له دې یو ګنټه نه ده ورکړې په جنت کې به هغه کور څنګه حاصلې چې د چا یوه کمره به د ملغلرې وي او پلنوالی به 15 میله توکي نو زه ته مړ شوې استاد جي څنګه چلو کو او کپن راوړه څومره جي 40 ګزه نو ته منډه کړې 40 ګزه هلکه دا خو یو ګز دوه زیات ګز زیات ښه دی مړی دی چې کار استاد لوس سوجي هله نور جي صابون او عود راوړه چې ورته به لوګی کوه چې لمبه ستن تار صابون لکس راکه چې خطې پاک شي هلکه 40 ګزه کفن څه مطلب شو ولې د مړي 40 ګزه کفن لګي هلکه د مړي غواړو کفن شته نه د مړي کفن ویلبسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشانی دی و زور تغلی ما د پاره بتی زنجیرونه جوش تغلی د یار زلفو کې کمی نشته او تغلی دا زلف به زنجیری او تبه پې تړلی 40 ګزه کفن پکې د کومه را دا خپل کمیس پرتوک خپل څادر دا کفن خبره خلاصه اوس ما ته وایي چې یاره نو تا ولې دا چلو نو زړه کې خیال کوم چې د دې قوم نور کم معامله ټیک ده چې اوسې کفن سنت کې پرېږده چې د چا خوار غریب کار پې وشي بلا توره ورپسې تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا دی چې دې ته سوچ کوئ عزیزان بیا دې خو وګوره زه تا دپاره هیلې کوم ښایېږي د شانه د مسلمانه سره چا ما چې کم ما ته معلوم نه نو خو ظن المؤمنین خیرا کې براشي ټیک شو جی که ما ته دا پلیت معلوم دی چې د موره پیدا دی دا د سړي زوی شوی نه دی چې د موره پیدا دی او د سړي زوی شوی اډو نه دی او زه هم ښایېږي د شانه د مسلمان سره چې یاره د به اکثر احکامونه ادا کړي انا لله الټه په ما به خدای لعنت نه وایي چې ومولا خلا دې ټپه شه نو تا ته معلوم نه و دا درته معلوم نه و د نیک ګمان خو به په هغه چا کې چې درته معلوم نه چې د موره پیدا او تر مرګه پورې تا لیده او ته اوس وایې چې ښایېږي د شانه د نو عزیزانو مونږ ټول په تیاره کې پراته یو تصور ونه کوئ د مرګ نه وروستو چې ستاسو قبر به ښه شي ستاسو آخرت به ښه شي یا تاسو به جنت ته ځئ نه یو لیونی راغلی ما ته ویل بجلیګر ملا تی مالا ویله تی چا لوی لوی چغې وهي مال زه یم ویل غلی کېنه جنت مې ټوکړې ټوکړې کو جنتونه نشته
او په دوزخ کې مې خصي خواله خلق تیاروا او را لېږه او زه به ویل په وره کې ولاړ او جنتونه کوم ځای جنت ته ګوره او دوی ته ګوره اوس موږ وایي دعا وکړي چې خدای پاکه خان مړ دی چې اته واړه جنت ور کله خیال کړی مونږ خان لا اته واړه جنت ورګه سپیر چې مړي که نه دا خوار شیخ چېرته مور مړی پلار مړی د خدای سپیره دعا وکړي چې خدای پاک یې وبخي ګرمي ده دوا وکړي او چې سرب مړي داسې غټ سنډا را پرېوتې د هغه د جنازې لم دا سربه راغلي ستاسو په دې علاقه کې یو غټ مړی شوی او ما په یو تقریر کړی 40 ورځې ټول خلک چون کېده 40 جنت بیا دعا وکړي چې خدای اته واړه جنت ته خدای دله بوی نه ښایي چې اته واړه دله ورکړي مونږ به کم خواځو دا اوس عقل دی اسویم زمونږ عقل بالکل محوه شوی دی په خدای قسم دیکھو وګورئ اته واړه جنت په ځای پرېږده او یو جنت هم په ځای کېږده راشه سبق زده که د عمر فاروق د ایمان نه چې مړ کېدل نو خدای ته التجا کی چې پروردگارا لا لی ولا علی اے پروردگارا ما چې په دنیا کې څه نیکۍ کړې دي خدای استاد پیغمبر د پاره مې چې څه قربانۍ کړې دي اے الله د دې په بدل کې څه شی نه غواړم خو چې ما ته څه ونه وایې چې خالی پرې مې دی او راته څه ونه وی جنتونه نه غواړم خالی چې ما ته څه ونه وی تا 3 ورځې شیخي وکړې په 4مه ورځ د جبرائیل علیه السلام په تمه دغه کې مې چراټ کې ومزنو اذان مې کولو چېرته خدای اول ما پرتوک دا ګیټای به پټاوه یو شیخ را منډه ویل اذان ونه شو مال ولې ویل ګیټای دې پټاوه ګیټای مې پټاوه اذان دا مسله ده رالو که نه ته نه پوهېږې په دغه ځای کې مې ووالو داسې لړه مې مال واوره که دې بیا کړنچ کړی و که نه په دې د اوبو ډیګی کې به دې واچو دغه ونه شو اذان تاسو ما ته معلوم نه یې چې ما د اضیفې نه ما وباسه 9 زره مې په جیب کې واچوه په لوڼو پیسې څوک کوي لوڼې څوک خرڅوي دا اسلام صرف په د 3 ګوتې سنتو کې و تسپو کې را بس نو اسلام معنا ده د دې چې د زندګۍ ټولې فیصلې به په قرآن کې کم قوم چې د زندګۍ فیصلې په قرآن نه کولې هغه قوم د قوم ته به خدای ښه ورځ نه په پاکستان کې که تاسو ښې ورځې ولیدې او مرم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ 40 کاله د پاکستان حکومتونه وګوره 40 کاله هر یو چې کوش شوی نو خدای په شرمونو شرمولی کړی دی که نه دی هر یو شرمېدلی کوش شوی دی دم 10 کاله په اسلام پورې ډرامې وکړي د ده به هم تماشه کوئ چې دی خدای کمې شرمولو له ساتلی مونږ وقتی طور چې قوم په دوکه کې ساتو په دې ګیره او په دې ایمان او په دې ملاتوب زمون انجام بڅي په خدای قسم په خدای قسم یو بزرگ دی یو 103 کاله عمر دی یو 103 کاله اوس 3 میاشتې وشوه چې وفات شو هغه ته دا علم و چې په قبر کې به د مړي حال معلومول ما ورته ما ته یو مړی وښایه ویل راځه چې هدیرې ته روان کړم ما ته یو خبره واوره په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې زه یې درته وښیم او ستاړه پې خوشحال شي وی دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لږ نو که دې ولیده ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي بس ترې وتښتېدم مالنې ګوره او ایمان مې راغی چې پیغمبر ویلی دي چې د بېدینه خلقو قبر
د مرګ نه وروسته د اور تنوري زمونږ قبرونه به داسې وي مونږ به ناست یو او غوښې به رانه پرې زمونږ قبر به د اور تنوري حدیث کې راغلي پیغمبر خوب لیدلی نن ستا په پاکستان کې 15 لکه فتنې دي یو فتنه پکې پرویزیان دي قرآن منم او حدیث نه منم دا پڑھے لکھے چې ځان ته وایي پڑھے لکھے په پاکستان کې لا پڑھے لکھے کم ځای دي شته پکې پاکستان پڑھے لکھے وګورئ تر اوسه یو مچ جوړ نه کړو مچ دفتر ته لاړ شي د رشوتونو په تمه چې کور ته راشي دڼدڼی لوبئ ښځې لوبئ پڑھے لکھے روسیان دي پڑھے لکھے امریکنیان دي پڑھے لکھے چینیان دي پڑھے لکھے پیرنګیان دي چې سپوږمۍ ته رسي او دا غځې کاڼي راوړي او تا ته نمایشونه کوي اسمان سره خبرې کوي پڑھے لکھے هغه خلق دی پڑھے لکھے هغه دي چې هغه میزایل یې جوړې کړي دي چې دې ځای نه 14,000 میله به واشنگټن پې ولي او 14,000 میله کې به پې ماسکو وي پڑھے لکھے دا دي ته پڑھے لکھے چېرته پاټ سره وغواړي د جاپان نه او دوی په کراچۍ کې ډیبریټیډ کې وایي دا پاکستان سمبل دی دا جیب پاکستان جوړ کړی پاکستان ته وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره دوی ته ګوره او جیپونو جوړولو ته ګوره پڑھے لکھے هغه خلق دی چین تا نه وروسته آزاد شوی دی امریکا او روس ته یریږي پڑھے لکھے هغه دي 40 کاله وشو چې تا آزاد او 800 کرته ستا په سرحد بمباریانې وشوې بله ورځ یې درنه په پاړه چنار کې 15 فوجیان وژلي دي کړت کولی شي کړت په مالګو منډۍ کې بله ورځ بم خلاص شو 4 مړه 4 قریب الموت او 14 په هسپتال کې غوښې ورپورې نشي ته پړه لیکه بیا راشي اخبار کې فوټوان پلانې وزیر صاحب راغی پوښتنه یې وکړه پولیس والو لرې منسټر صاحب راځي کتوله پولیس والو هلکه زه داسې ځم یم منسټر صاحب منسټر بچیا منسٹر صاحب راضی اس سے مرشم وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا ایسے چمرشم سبکی گی دوستان به مې پولاونه وخوري او لاس به اوچت کړي دعا به وکړو خدای دې وکړي زمر شم تا دې خدای کور روان کړي په ترقۍ چې ما نه وروسته به بیا کې اور بل دی ستا په سرحداتو باندې اور بل دی او دا اور یو د ذاخیله ټول عمر دوکه شوی قوم یې ټول او انشاءالله بیا به دوکه کې بیا به ټول عمر دوکه شوی قوم وختي ستاسو دې کوڅو کې راتلمه دا سر لاره کې اوبه بهېږي تاسو د علاقې ممبرانو به هم درته ویلي وو که نه چې زه به ملک ټیپر کم که زه ممبر شم زه به ملک ټیپر کم ویل به درته که نه زه به دا ملک ټیپر کم او لارې به درته د سرو درکړم اسخا اوبه اسخا نالې ملک نه ټیپر شو نه څه که څوک در کې صوبایي او مرکزی وزیران شوي هغوی به ویل چې زه به ملک ټیپر کم زه به ملک ټیپر کم ہاں جی بیا چرته ستاسو تپوس کړی نو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا خلق براشی زما سلویختی بھئی اوریجی به وخوري او لاس به اوچت کړي او دا به او بیا لاس غریب سړی لا بیا هم سم داسې لاس اوچت کړي او دا غټایټ دی داس له دې ته ګورئ تاسو سپېره چې یې غریبان خدای او قرآنونو والي تاسو چې دواله ورشئ خان دعا به وکړو خوله م ورانه کې سترګې م ورانې کې اوښې م ځان له راولې داسې او هغه چېرته تیر وځي او راشي نه